بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. زما عزتمندو یو مختصره قسمه وظیفه درته درکومه. ډېره اسانه وظیفه ده. دا وظیفه که چېرې تاسو د اودس په منځ کې وایې، یعنې اودس تاسو کوئ او دا دعا په کثرت سره وایې، نو الله رب العزت په د دې ډېر زیات فضایل دي. خو الله رب العزت به ستاسو چې کوم اولی د انسان ضرورت دی، د هر انسان ضرورت دی، الله رب العزت تاسو له یعنې دې انسان له خپل ذاتي غټ کور ورکي او اعلی سواري به ورکي. لکه نن سبا وخت کې چې موټر دی، ګاډي دی، الله رب العزت د انسان له ښه ګاډی ورکي، سواري به ورکي. نن سبا د وخت ضرورت دی او د په ملازمت او عهده کې به الله رب العزت ته ترقي ورکي. کم ملازمت والا عهدهدار خلک دی، الله رب العزت ترقي ورکي. دا دعا څوک په اودس په منځ کې وایي، په زړه کې وایي یا داسې په خوله هم ویلی شئ، نو الله رب العزت په د دې انسان په رزق کې، په کور کې، په مال کې، په هر څه کې برکت واچوي. دا دعا ډېره انتهایي اسانه دعا ده. دا د اودس په منځ کې وایي. دا دعا څه ده؟ اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. دا ډېره اسان دعا ده. دا دعا تاسو یاده کړئ. زه به تاسو دا دعا په دې ویډیو کې شیر هم کومه. د دې لینک تاسو یادولی شئ او نور په کتابونو کې هم میلاویږي. دا وظیفه تاسو ته خپل ژوند مقصد جوړ کړئ، نو انشاءالله العزیز الله رب العزت تاسو ته د دنیا او د آخرت کامیابي درکړي. او دا ویډیو مخکې شیر کړئ د ثواب په نیت باندې، چې نور هم مسلمانانو د دې وظیفې نه، د دې دغه نه خبر شي. جزاک الله.